اوس دا تاسو ګورئ سیلابونه را روان دي افغانستان کې څومره تباهي وکړله د څومره مسلمانانو کورونه ډوب کړل څومره مسلمانان پکې شهیدان شول دغه رنګ د پاکستان په بعضې حصو کې بعضې ځایونو کې سیلابونه را روان دي او مسلسل روان دي لا تباهي کېږي لګیا د مسلمانان په تکلیف کې دي یقین وکړئ ډېر یو سخت حالات دی اوس دا سیلابونه ولې راځي څه وجې نه راځي ګورئ مسلمانانو ورونو د دې وجه معلومول پکار دي قسم بالله هغې لګیا دی غرقېږي ډوبېږي د زندګۍ نه خلاصېږي د زندګۍ د راحت او سکون نه خلاصېږي او مونږ دلته بېغمه ناست یو خپلې شپې ورځې سبا کوو بس دا فکر هم نه کوو چې دا سیلاب ولې را روان دی دا سیلابونه ولې راځي دا مسلمانان ولې ډوبېږي لګیا دی دا ولې غرقېږي لګیا دی قسم بالله که چاته د دې سوچ هم ورځي او دا سیلاب ولې راځي موسی علیه السلام یو ورځ الله رب العزت نه تپوس کوي یا الله مونږ ته به څنګه پته لګي چې ته ناراضه یې ته چې ناراضه شې مونږ ته به څنګه پته لګي الله رب العزت ورته فرمایي چې ای موسی زه چې ناراضه شمه نو یو غټه علامه دا ده زما د ناراضتیا چې بارانونه به بې وخته او بې ضرورته ورېږي کله چې باران بې وخته او بې ضرورته ورېږي بیا دغه رنګې سیلابونه او دغه رنګې حادثات او دغه رنګې تکالیف د هغې نه پیدا کېږي او باران چې بې وخته او بې ضرورته ورېږي دا د الله رب العزت د ناراضتیا عظیمه وجه ده الله ناراضه ده والله که نن چا سره هم دا فکر شته چې دا باران ولې بې ټیمه ورېږي ولې بلا ضرورته ورېږي ولې دومره د سیلابونو او تباهي را روانه ده مسلمانانو ورونو الله رب العزت ناراضه ده الله رب العزت ناراضه ده او سخت ناراضه ده دا مونږ او تاسو بېغمه کېدل نه دي پکار نن که هغې په دغه اوبو کې ډوبېږي لګیا دي که نه الله دې نه کې الله دې نه کې سبا ګورې دا په تا باندې مراتلی شي د نوح علیه السلام قوم چې دی د باران د وجې نه او د سیلاب د وجې نه غرقېدو لګیا دی و یاره وایي مونږ خو به غرقېږو پکې خامخا وایي ځکه چې بره نه هم باران راورېږي او ځمکه هم چې دی اوبه را پرېښي د ځمکې نه مو به راوځي اوس دا ظالمان دا سوچ نه کوي چې دا باران ولې راورېږي بلا ضرورته د ځمکې نه ولې بلا ضرورته اوبه راوځي ته دا وجه معلومه که د دې وجه صرف او صرف دا ده چې الله رب العزت ناراضه ده الله رب العزت ناراضه ده او سخت ناراضه ده مسلمانانو ورونو دا وخت دی چې مونږ تاسو اجتماعي طور توبه وکړو او دا په کومو ګناهونو کې چې مونږ ځان لت پت کړی دی د دغې نه راوځو بې حیایي څومره عام ده ته لاړ شه بازارونه وګوره ته کولاو که فیسبوک دا زه د نورو معاشرو د نورو ځایونو خبره نه کوم صرف زه ګیلمن د پښتني سیمې نه یم په پښتنه سیمه کې نن لګیا دي څومره بې حیایي او څومره فحاشي روانه ده هر یو د سوشل میډیا پلیټ فارم چې کولاوی پښتني ښځې او پښتني جنکۍ پکې د خپل جسمونو نمایشونه کوي دا واحد ذریعه چې ده د سیلابونو د عذابونو دا زمونږ او ستاسو دغه د الله رب العزت نه لرېوالی د دین نه لرېوالی او د فحاشۍ طرف ته مونږ لګیا یو زور کوو مسلمانانو ورونو دا کم مسلمانانو باندې چې سخت راغلی ده سیلابونو کې راګیر دي لګیا دی د هغې مالونه جانونه ډوبېږي کورونه وران شول بې کوره شو د کولاو اسمان لاندې پراته دي نو د دغې خلکو سره اوس وخت راغلی دی چې د دغې سره مونږ او تاسو ودرېږو د دې سره مرسته وکړو چاته چې الله رب العزت مال ورکړی چاته چې الله رب العزت وس ورکړی د هغې ته په کار دی چې په دې وخت کې د هغې سره پوره مرسته وکړي والله ما داسې حالات ولیدل چې د کولاو اسمان لاندې خلک پراته دي خپلې شپې سبا کوي کورونه ډوب شو بل ځای نشته د کولاو اسمان لاندې پراته دي ماشومان او بوډاګان نو دا اوس وخت راغلی دی چې یو خو اجتماعي طور توبه وکړو الله رب العزت ته توبه وباسو دویم د دغې خلکو سره ودرېږو او د دې سره پوره مرسته وکړو دا ګوره امتحان دی په هغې راغلی دی په مونږ امتحان دی چې مونږ په دې وخت کې څه کوو دو خبرې دي بلکې درې یو دا دعا زه تاسو څخه خیمه دا ډېره وایي کوم خلک چې دا وخت زما دا ویډیو ګوري دا دعا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دا دعا ډېره وایي ورسره د استغفار اهتمام کوئ او اجتماعي طور ټول روزئ توبه وباسئ علماء کرامو ائمه حضراتو ته زما دا خواست دی چې راوباسئ دغه خلک او یو کولاو میدان ته یې بوځئ
قلبي وروحي أحرفي ولساني